بسم الله الرحمن الرحیم شرح العقائد النسفیہ درس نمبر 58 یعنی 58 والالهام المفسر بالقاء معنى في القلب بطريق الفيض اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وكمل أتباعه وبارك وسلم عليه. غرض د دې عبارتنا دفع د یو وهم او د یو دخل مقدر او د یو اشکال او د اعتراض ده. اشکال او اعتراض په دې موضوع کې دا واردېږي چې تا مخکې اسباب د علم درې یاد کړه چې حواس خمسه سلیمه ظاهره دي، خبر صادق دی او عقل دی، او حالان کې اسباب د علم درې نه دي بلکې دې کې زیادت دی. یو پکې الهام هم دی. الهام دی ولې ذکر نک؟ الهام چرته لاړو پوه شوي؟ د بعض صوفیو او د اهل تشیع په نسبت باندې الهام دا هم سبب د علم دی او تا ذکر نک. دا غي جواب دا اوس ورکی چې ول الهام هر چې الهام دی المفسر چې داغه تفسیر بیانولې یا بیان کړي شوی دی. الهام څه ته وایي؟ بالقاء معنا، یو خسته معنا، یو خسته خبر القا کول فی القلب پزړه په طریقې د فیض. نو دغه الهام چې دی لیس دا نه دی من اسباب المعرفه، د اسباب د معرفت نه دی. دې ځکه می اعتراض راځي مخکې لګي چې اسباب د علم درې دي او سراغ چې دا د اسباب د معرفت نه دی، خو وای چې د اسباب د علم نه دی کنه. د اسباب د معرفت ولې وي؟ د معرفت د کلمه ولې ذکر کې دی؟ وی ویجی په دې کې رد دی مناطقو باندې چې مناطقا قائل بالفرق دی پمینز د علم او د معرفت کې. تعریفات د جرجانیم دا فرق کړي دي په خبره باندې پوښلې کنه. هغه وی چې علم دا مختص ته مرکبات او کلیات پوری او معرفت دا مختص ته بسیط او جزئیات پوری. او د ماتن پنیز وایا دا فرق دا نشته، دواړه شی واحد دی. نو ځکه تعبیر مخ کې وکړو تارتن په علم سره او تارتن اخرى تعبیر کو پس سره معرفت سره. په خبره باندې پوښ اول اعتراض سو چې حصر دی په دغه سلاسو کې نه منم جذباب د علم درې دی الهام چرته لاړي. نو دې دغه جواب ورکې چې الهام لیسا دا نه دی د اسباب د معرفت نه، یعنی د اسباب د سنا د علم نه. بصحت الشی یعنی د سره د یو شی د صحت علم نه حاصلېږي، د یو شی د صحت او د فساد علم دا ور سره نه حاصلېږي. ان د اهل الحق پنځ د اهل حق باندې نه هم پلیکلي دي چې مراد د اهل حقنا اهل سنت والجماعه دي، خلاف لبعض صوفیه، خلاف ثابت دی په دې کې بعض صوفیه ولرا والروافض روافض لرا. فانه اغي چې کوم دي څنګه د عبارت بیا حاشیه کې فإنه دا الهام چې دی د اسباب د علم نه دی عندهم د دې په نسبت دی دغه آیاتونه پیش کړي فالهمها فجورها وتقواها او د غرنګي او اوحى ربک الى النحل او اوحينا الى ام موسى وغيرها وغيرها شغم الهام. او جواب څنګه کړي دی؟ والجواب بعد تسلیم دلالته على السببیه، جواب پس د تسلیم ولو د دلالت د دې آیاتونو نه جزاء د الهام سبب د علم دی. نغدار چې د غزي کې الهام په معنی د اعلام دی، الهام په معنی د څه دی؟ د اعلام. نور خبرې پرېګ دی دومره چې ذهن کې واچوي چې پنځ د جمهور اهل سنت والجماعت الهام دا سبب د علم نه دی. البته بعض صوفیه کرام او روافض هغه د سببیت د الهام د پاره د علم قائل دي. خو بیا هم د بعض صوفیه کرام قول کې بتاویل کې
چې هغه دا مبارکان دا سبب د علم غني نو په حق د ملهم او د محدث کې سبب د علم غني سمانا ان دا الزام علی الغیر نه دی په د الزام دی خو په غیر الزام نشي جوړېدلې تاسو پوښی کنه د پاره په علم حاصلېږي خو لیکن د الزام بیا په بل چا نشي کولای چې بل چا باندې سکی دا ملزم ګرځي راځه ورپس نه دی د الهام د اسباب د معرفت نه یعنی د اسباب د علم نه به صحت شي چې د یو شی هغه صحت په حاصل شي یا فساد د فساد علم په حاصل شي پنځ د اهل حق حتی نو چې الهام د اسباب د معرفت نه نشو نو اعتراض نه واردېږي چې وارد شده اعتراض په دې باندې حتی يرد به اعتراض او چې ګنې د اعتراض په وارد شي په حصر د اسباب د علم په دغه سلاسو کې چې د حصر دې صحیح نه دي نو چونګې دا د اسباب د معرفت او د علم نه دینه نو اعتراض هم نه واردېږي ولکه تاسو پوه شئ اوس هغه خبره چې ما درته وختي وکړه چې غوړه خدا وجد اسباب د معرفت نه ویلې اسباب د علم ویلې وی ولې مخکې د علم کلمه کې لګیانو نو اوس ولې د انداز او نهج او اسلوب بدل کو او راټو په کوي چې من اسباب المعرفه نو جواب مغه دي چې ما درته بیان کړ چې بعض منطقيانو باندې مقصود رد دي چې هغه قائل بالفرق دي بین العلم والمعرفه او دي قائل بالفرق نه دي نو پاغي باندې رد مقصود نو ځکه د علم په ځای کلمه د معرفت وروړه تاسو پوه شئ وکانه الاولى غردا ويقول چې دی ویلې وي چې لیسان دی دا الهام د اسباب د علم نه بشه په یو شی باندې چې د یو شی په صحت یا فساد د یو شی د صحت یا د فساد علم په حاصل شي الا انه حاول خدمره خبره وا چې قصد کو د ماتن التنبيه د تنبيه چې تعالی تنبيه درکې چې علی ان مرادنا بالعلم چې مراد زمونږ علم باندې او معرفت باندې واحد یو دی لا کما اصطلح علیه البعض د سند لکه څنګه چې اصطلاح جوړه کړی دا په دې باندې بعضی مولیانو چې هغه مناطق دي چې هغه من تخصیص العلم چې هغه خاص کړی دی علم مرکبات او الکلیات پوری او معرفت خاص کړی دی په بسایط او جزئیات پوری دومره پکار لنی دغه څه فرق پکار نه دی فرق نشته دی زمونږ مراد علم او د معرفت نشي واحد دی مون قائل بالفرق نه یو نو کما مخ کی اسباب د علم یادول او اسم اسباب د معرفت ذکر کونی یو خبره ده کې فرق نشته ولکه تاسو پوښ اوس یو اعتراض شارح را لګي او هغه یو اعتراض د ماتن باندې کوي څوک چې لیټ راغلی اب اوس نه پوي اسی بناست پوښ په خبره د کتاب سر کې ځکه نه بیا په کتاب نه پويږي سړی چې دا کوم زینه کې سره روانه ده نو دې ځکه یو اعتراض شارح را لګي ماتن باندې او ثانیاً د اعتراض کوي هغه دا چې دا خبرو کا چې الهام سره د شی د صحت علم دانه حاصلېږي نو د تخصیص د کلمې د صحت کړي دی نو دین خدا فهمیږي چې الهام سره د شی د فساد علم حاصلېږي پوه نشولې متن کې سره ليس من اسباب المعرفه بصحه الشيء وفساده ونویلو نو دین خدا فهمیږي چې یرا الهام سره د یو شی د صحت علم نه حاصلېږي او اما د یو شی د فساد علم دا په حاصلېږي اعتراض پیچاو کو شارح پی کوي جواب پدیزی کې د خپل نه دی کړي جواب پدیزی کې د ماتن د جانب نه د شارح رحمت الله علیه تا شارحینو کړي دي چې تا خو دې وبخا دیزی کې د صحت معنا ثبوت دا او کله چې د صحت معنی مونږ په ثبوت سره وکا نو ثبوت چې څنګه د صحت د شی راځي نو د غرنګ ثبوت د فساد د شی هم راځي نو دواړو ته دا شامل شو نو حاصل د خبرې دا شو چې په الهام سره علم د صحت د شی او علم د فساد د شی د نه حاصلېږي صحت هم سمانو کا ثبوت د شی
او کته وی چې دې د پاره ماته په کلام عربي کې یو نظیر او مثال پیش کا چې صحت په معنی د ثبوت راغلی یو شاعر یو شعر ویلو او شعر دا ویلو چې صح عند الناس اني عاشقنا غير ان لم يعرفوا عشقي بمنا صح عند الناس اني عاشق د ټول خلکو په صح ثابت ده چې زه عاشق یم اے زما عاشق والے د ټول خلکو په نس ثابت دی چې دی عاشق دی خو غیر ان لم يعرفوا عشقي بمن خو دومره خبره ده چې دې ته معلومه نه ده چې دا عشق زما په چا باندې دی اے زما عشق د دې ټول خلکو په نس ثابت دی صح په معنی د ثبت شو کنه شو خو لیکن زما معشوقه ورته معلومه نه ده غیب وی چې دا مجازي عاشق دی او زه عاشق په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ولکه پوه شوي نو وایا صحت په معنی د ثبوت شو کنه شو نو دې ځکه شارح صاحب ته شارحین وی علامه تفتزانی ته چې تکم اعتراض په ماتن باندې کې چې یاره الهام سبب د وایا یعنی په الهام سره هغه حصول د صحت د شینه حاصلېږي اما د فساد د شی به حاصلېږي نو دغه نه جواب وکړو شارح چې ثبوت په معنی د سدي د صحت په معنی د ثبوت دی ور بنکا باروازي اوس ګور هغه اعتراض دادي الا ان مگر دومره خبره ده تخصیص الصحت د خاص کول د کلمې د صحت په ذکر سره چې ماتین غړي دي مما ده د هغه جملې نه دي لا وجه له چې د پاره سو وجه نشته دا څه بس کار کړي به محل دا ذکر کړي دا کاش کې دا نه ذکر کړي دا شارح لرمان ورغلې دي او جواب موږ د خارج نو کو چې صحت په معنی د ثبوت دی نو دا به محل نه دی خپل محل کې دی او دا شامل دی صحت او فساد دواړو لرا او دا خبره ظاهر متبادر ده چې الهام سرنه د یو شی د صحت علم راځي او نه د فساد ثم الظاهر دا لاندې نکید لیکلی دي چې دام دفع د دخل مقدر ده دفع د صدا د دخل مقدر ده اغه زوړ اعتراض بیا معاد کا چې حصر د اسباب د علم په درو کې ماته مسلم نه دي ټیک د الهام سبب د علم نه غني خو یو څو شزونه نور دي کنه یاره خبره باندې پوښلې د الهام سبب د علم نه غني حدیث کې خوراغلی دي چې دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي الهمنی ربي ما ته الله تعالی الهام کو نو پاغي خو هغه ته علم ثابت شوی او ته چې الهام سبب د علم نه دی ولکه تاسو پوښښ کنه دی به دغه جواب وکي چې الهام چې زویم سبب د علم نه دی نو زه متکلمین چې بحث د اسباب د علم نه کوي نو دا د عام خلکو د پاره اسباب د علم غ ذکر کوي او الهام په حق د نبی کې سبب د علم دی مونږ د عام خلکو د پاره سبب د علم نه یادو پس سوال جواب پوښی کپونه شي رضا ثم الظاهر بیا ظاهر دادا انه اراد چې د ماتن اراده کړی دا چې ان الالهام چې د الهام لیس سبب انده سبب نه دی چې حاصل شي په دې باندې علم نو لعامه الخلق یادی د عام خلکو د پاره یادی ويصلح للالزام على الغير او دا چې دا غني صلاحيت پیدا کی د پاره د الزام علی الغیر نو دغه یادې چې دا په غیر الزام نشي جوړېدلې وإلا لو کدا معنی نشي نو فلا شک نو شک نشتا چې انه قد يحصل به العلم چې په دې باندې الهام باندې ګور علم حاصلېږي پونه شولې ته مراد څه دی چې د عام خلکو د پاره دا سبب د علم نه دی عام خلکو ته په دې علم نه حاصلېږي او دا الزام علی الغیر نشي جوړېدلې دا معنی ده او کدا معنی مراد نه کی نو الهام په دې باندې خو کله کله علم حاصلېږي ولی الله تو نبی الله تا ولی الله ته په حق داغه کی وایا او نبی د نبی الهام دا الزام علی الغیر هم جوړېدلی شي ورسېدلی وقد ورد القول به اوارد شوی دی قول په الهام باندې فل خبرې په حدیث شریف کې نحو قوله علی السلام بعضی کسانو په دې حدیث شریف باندې جرح مرحی کړی دي خو ټول بی ځای دي تاسو په خبره باندې پوېږي ها الهمنی رب الهامکما رب کریم زما الکه شی په ور کړی د کني د ور کړی
دا عبید الله بابا په لګیدلې ها نحو قوله يرد عليه بحث قوي لأن الإلهام الانبیاء وحی پدې باندې اعتراض راځي چې د انبیو د الهام نه بحث مکه واخو وحی واخو د بحث نه خارج دي زمون الهام د غیر د نبی کې بحث دی هغه چیړه وانما الكلام في الهام غيرهم او هذا الحديث ودا حدیث لم يوجد دانه دی مندل شوی په بعض نسخو د شرح قائد کې او نه د ذکر کړي مولا لقاری حروی په تخریج د احادیثو د شرح کې ګوره مولا لقاری د شرح قائد د احادیثو تخریجم کړي دي چې دا حدیث شرح قائد مولا د ذکر کړي د دې تخریج کوونکې فلان محدث ته په فلان کتاب د حدیثو کې تخریج کړي او چې دل تراغله د مولا لقاری تخریج د دې حدیث نه دی کړي ولکه تاسو پوښوي والله اعلم او ولو مصلا او کچرته مثال ورکړی شوی وي په دې قول د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله لکان اولاد بدر اولاو کاش کې دغه مثال ورکړی وي لانه نص فی المقصود ذکر دغه تصریح په مقصود کې وهذا الحديث او دا حدیث وان ضعفه بعض المحدثین اگر کدغه حدیث اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله اگر که بعض محدثین تضعیف کړي دي لكن الحق انه صحیح حق څه دي چې دا صحیح دي خزر از ورپس وهو کی یو حکایت شوی دي ان کثیر من السلف د بلاډیرو سلفونه دلته بیا د عبید الله سے حاشیه ده بي سلف جمع د سالف ته مراد متقدم مخکینی علما دي او فواتح الرحمود شرح د مسلم الثبوت کې راغلي دي چې انت تعلم وتپوي چې ان اولیاء هذه الامه اولیاء د دې امت افضل دا ګوره افضل دي د اولیاء او د امم سابقینونه دا نقطه دان سره وباسي د دې امت اولیاء د مخ کې ټول امتونو د اولیاء نسدي دا غوړه دي کما ان نبیهم لکه څنګه چې نبی د دې امت چې محمد مصطفی صلوات الله علیه وسلامه الى ابد الابدین افضل اغا افضل من الانبیاء السالفین دغه مخ کې انبیاونه ولا شک نشتا ان الاولیاء الذين كانوا في بني اسرائيل اولیاء هغه چې بني اسرائیل کې وو لکه مریم بیبي مور د موسی عليه السلام بیبي د فرعون کان یوها الیه مغیتم وهي کېدا الهام ولا قل ان يكون الهام او لا اقل هغه وحی د پیغمبرین او الهام خو وو کنه خبره باندې پوښلی ولا يكون الا مع خلق علم ضروری انه من الله او ګورا د ټول مخلوق د موږ ته خدای علم دی چې دا الهام دي ته کېدو د الله تعالی د طرف نه کېدلو نو فهو حجه قاطعه نو حجت قاطعه شو کنه سوان برابر خبره ده کان حجتنا علی الملهم علیه او علیه او علی غیره بیا برابر ده چې دا حجت یوازې په دغه ملهم علیه ته باندې یا په دو په غیر په دواړو باندې اے خبر را نګدیږي مړه ما دا تسوی چې اعتراض واردې دو چې توی چې الهام سبب د علم نه دی نو دا چې دا وحی دا الهام ډیرو اولیاء ته شوی دی د مریم بیبي بارکی د موسی علی السلام د مور بارکی او د غرنګ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بارکی چې راځي دغه سره وسکی دغه جواب مونږ کو کنه چې دا الهام چې دا مونږ سبب د علم نشمیرو په حق د عامه الخلق کې نشمیرو او دغه مبارکان ته مستثنا دي او بیا و اما خبر الواحد نو دغه ځکه بیا اعتراض واردېږي دم دفه د سوال حاصل اعتراض دا دی یولی هشی ذکر کړی دی ها کانه قیل حصر الاسباب فی الثلاثه حصر د اسباب د علم په دغه دریو کې فی حیز المنع دا په حیز د منع کې د ماته مسلم نه دی والله کده ومنم چې اسباب د علم درې دي
زکا اس خبر الواحد العدل زکا خبر د یو راوی چې عادلی همدغه رنګ تقلید د مجتهد یفیدان العلم دا فائدہ د علم ورکی نو تا ته چا ویلی چې اسباب د علم درې دي دا خو پنځه دي کنه درې نه دي په سوال پوه شوي جواب وسوره چې مراد علم د زمون اعتقاد ثابت جازم مطابق للواقع دغه تن مراد دی او دا کوم چې ته پیش کې ناغیو دی مفید د ځوان دی او غبل وایا په تشکیک د مشکک سکیږي زایل کیږي چې تقلید دی او زمون کوم مراد دی د علم نه اعتقاد ثابت جازم مطابق للواقع دغه تن مراد دی نه فلا يرد ما يرد نه پکې خبر واحد داخل شو او نو ورکی تقلید ګورا خجی و اما خبر الواحد العدل هر چې خبر د یو عادل سړی دی وتقلید المجتهد او هر چې تقلید د مجتهد دی فقط یفیدان الظن دا دواړه چې کوم دی فائدہ د ظن کیا بره ورته لیکلی دی ودا لف نشر مرتب دی نو ظن د خبر واحد سره لګوا هر چې خبر د واحد عادل دی یفید الظن او هر چې تقلید د مجتهد دی نو یفید الاعتقاد الجازم هغه افاده د اعتقاد جازم کوي الذي خدا هغه چې هغه يقبل زوال قبلی او زمونږ د علم نه مراد دی هغه اعتقاد ثابت جازم مطابق للواقع چې هغه زوال نه قبلی وکانه اراده گویا کې د اراده کړی دا د ماتن بالعلم په د اسباب د علم کې په د علم سره ما د هغه څه لا يشملهما چا خبر واحد تا هوایا دا تقلید د مجتهد ته نه شاملېږي بلکې مراد ته کم یو دی اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع نفلا والا او کنه دغه مراد نکی نفلا وجه بیا کوم دلیل نشتا د پاره د حصر د اسباب د علم په دغه دریو کې پوښلې په خبره او چې کله د سیمانه د علم مراد چې دغه دواړو ته شامل ني نو بیا حصر د اسباب د علم د په سلاسو کې د صحیح تاسو پوښوي نو اوس راغ بس هغه مقصود دې نه شروع چې والعالم عالم پټول انواع سرا وایا دا سدي د محدث ته او بیا دې د پاره وایا محدث ته چې هغه بری تعالی دی قدیم دی نو هغه کې ان شاء الله سبحانه خبري شروع کیږي صلی الله